عظيم جاء من وحي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله مولانا العظيم. دین مخی آیتونو کی اللہ رب العزت دا هغه مسلمانانو ذکر فرمایلی ہو کم چې نوی نوی مسلمانان شیو او دا هغوی منشا او مقصد چې کم دی هغه د شهادت و. چونکه د اسلام پہلا غزا د کافرانو سره هغه جنگ بدر چې کم دی شوی دا دا هغې نه چې کم خلک پاتې شیو نو هغوی ارزو او تمنا کوله چې کاش یو بل غزا داسې راشي یو داسې جنگ راشي چې مونږ په هغې کې بڑھ چڑھ کر حصہ واخلو او خپل ځان چې کوم دی هغه په هغې کې دومره مخکې بوځو چې ځان شهید کړو. چې کله دا جنگ د کافرانو سره برابر شو نو بیا چې کومو خلکو به آرزوګانې کولې تمناګانې کولې هغه خلک چې کوم دی هغه شاته کېدل شروع شو. اوس دې آیت مبارکه کې علماء مفسرین لیکلي دي هر کله انس رضی الله تعالی عنہ ویل که محمد صلی الله علیه وسلم شهید شو نو رب خو یې ژوندی دی نو همداسې جنگ کوئ لکه چې هغه به کولو. توره یې ویسته او جنگ یې شروع کو او تر د هغې چې شهید شو او الله رب العزت چې کوم دی دې آیت کې د هغې ذکر فرمایلی دی. او بل یو روایت ذکر کیږي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنگ احد کې چې کوم دی هغه زخمی شو او راپریوتو نو شیطان آواز وکړو چې محمد صلی الله علیه وسلم هغه شهید کړی شو. نو ډېر خلک چې کوم دی هغه چې نوي مسلمانان شوي هغوی په تېښته شو او چا به وی چې ابو سفیان نه به مونږ قاصد ولیږو چې هغه نه خپل ځان د افسر امان وغواړو او مونږ له فنا راکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا یو آواز لګاو الی عباد الله الی عباد الله اے د الله بندګانو زما طرف ته چې کوم دی راوګرځئ او ما طرف ته چې کوم دی راشئ. نو صحابه کرام چې کله راغلل نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر ملامت کړل او دی ورته ارشاد وکړ چې تاسو تښتېدی ولې وی مونږ ستا د شهادت واورېدل په دې وجه باندې مونږه قدمونه چې کوم دی هغه سپک شو او مونږه په تښتېدو باندې مجبوره شو. ځکه الله فرمایي وما محمد الا رسول او نه دی محمد صلی الله علیه وسلم مگر رسول دی قد خلت من قبله الرسل و تحقیق سره تیر شوي دي پخوا له دنه الرسل نور پیغمبران افئن مات آیا پس کو وفات شي دی او قتل انقلبتم یا شهید کړی شي قلبتم نو بیرته به ګرځئ تاسو علی اعقابکم په پوندو خپلو باندې ومن ینقلب او هر څوک چې ینقلب بیرته وګرځېدل علی عقبیه په پوندو خپلو باندې فلن یضر الله پس لسره به ضرر رسوي الله ته د هیڅ یو څیز نه وسنجزي الشاکرین
او دغه شان جزا ورکی الله شکر کوونکو لرا. یعنی کدا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یا قتل کړی شي یا شهید کړی شي نو تاسو به دغه شان چې کوم دی او تختی د دنه مخکې هم ډېر پیغمبران راغلي او په دین باندې هغه قتل شي او په دین باندې هغه شهیدان شي سخت ورته بلا شي وي او تاسو چې کوم دی دا تهیا کړی دا چې مونږ به وتښتو مونږ چې کوم دی دا ځای پرېږدو نو داسې مه کوئ بلکې الله رب العزت د شکر کوونکو بدله چې کوم دی هغه ډېره زیاته کېښودې ده. وما كان لنفس او نخایس نفس لرا ان دا خبره تموتا چې مرشي الا مگر باذن الله په حکم د الله کتابا مؤجلا چې لیکل شوی دی په کتاب د الله کې. یعنی هیڅ یو سړی لم دا ندی پکار چې دی مرشي لیکن په حکم د الله باندې. ومن يريد ثواب الدنيا او هر څوک چې اراده لري د ثواب نؤتیه منها نو که هر څوک چې اراده لري د ثواب د دې دنیا نو ورکړو موږ دلته دنیا. ومن يريد ثواب الاخرة او هر څوک چې اراده لري د ثواب د آخرت نؤتیه منها نو ورکړو موږ دلته. وسنزل الشاکرین او زرد چې موږ به جزا ورکړو شکر کوونکو لرا. یعنی هغه څوک چې په دین باندې محکم ولاړ وسی هغه به دین بیا او دنیا هم لیکن دا هغه چا لره چې څوک د دې نعمت قدر وپېژني. یعنی چې څوک په خپل دین باندې قائم دي او په خپل دین باندې چې کوم دی ځان قتل کوي او ځان چې کوم دی شهید کوي نو الله رب العزت په هغه دنیا هم ورکوي او آخرت په هم ورکوي. حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څومره انسان د دنیا طلب کوي دومره الله رب العزت هغه چې کوم دی دنیا ورکوي او څومره چې دی د آخرت دپاره محنت کوي دومره د آخرت ورکوي. وکأی من نبی او ډیر تیر شوي دي له پیغمبرانو نه قاتل معه چې جنګونه یې کړي وو له کفارو سره ربیون کثیر او ود د سره خدای او ولد سرا خدای ډیر. فما وانو لما اصابهم پس هیڅ قدر به رسیدلو هغوی ته فی سبیل الله په سبب د هغې چې ورسېدلو ورته په لار د الله کې. وما ضعفو او نه به ضعیفان کېدل وما استکانو او نه به خفته شول. والله او الله تعالی چې دی يحب الصابرین او دوستی لري له صبر کوونکو سره. یعنی ډېر پیغمبران د دنه مخکې چې کوم دی هغه راغلي دي او الله رب العزت چې کوم دی هغوی له نه ضعف ورکړی او نه چې کوم دی هغه دشمن په مقابله کې تښتېدلي دي بلکې الله رب العزت په لار کې چې هغوی ته کومه تکلیف میلاو شوی دی په هغې باندې صبر کړی دی او الله رب العزت د صبر کوونکو سره ملګری دی. وما كان قولهم او نبو خبر ددي مجاهدين الا مگر كوبا ان قالوا چويل بدوي ربنا ارب زمونگا اغفر لنا بخنا مونتا د گناهونو زمونگا وکا ذنوبنا د گناهونو زمونگا و اسرافنا او حد تیریدل زمونگنا فی امرنا پا کار زمونگا کی وثبت اقدامنا و محکم قدمون زمونگا وانصرنا او مدد وکړه زموږ سره علی القوم الکافرین په دې ډلې د کافرانو باندې. فآتاهم الله پس ورکړه دوی لره الله تعالی ثواب دنیا ثواب د دې دنیا وحسن ثواب الاخره او خو ثواب د آخرت. والله الله تعالی چې دی يحب المحسنین دوستی کوي لنیکو کوونکو سره. نو ورکړو دوی لرا الله تعالی ثواب د دې دنیا فائدہ د دې دنیا وا دا وا چې خدای لا ډیر مال ورکو او قضیم مرایان او دارنګي چې کوم دي غلامان په قبضه کې راغلل او حکومت او سلطنت ور سره کوم دي حاصل شو او د آخرت ثواب دا چې جنت او نعمتونه او دارنګي د الله رب العزت رضا ورته ملاو شولا. نو بده کې د دنیا هم د دوی ګټه ده او د آخرت هم د دوی ګټه ده چې څوک په دې خبره باندې پوهیږي او الله رب العزت پورا حصہ ورکون کې دی او الله رب العزت
احسان کولو نیکی کولو والا سره چې کوم دی دوستی کوي او الله یې محبوب ګڼي. الله رب العزت موږ ټول له عمل توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم لك الحمد كما انت وصل على محمد كما انت وفعل بنا ما انت انك اهل التقوى واهل المغفرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.